बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन زمونږ لیکچر د 9 کلاس د فزیکس لپاره دی او نن موږ د یونټ 4 نومریکل کوېسچنز دا سالف کوو په یونټ 4 کې په ایکسرسایز کې دا 6 نومریکلز ورکړي دي درې موږ د دې نه مخکې په لیسن کې سالف کړي وو دا درې پاتې دي نن به موږ کوېسچن نمبر 4 سالف کوو Question number 4 के वही two kids weighing 300 Newton and 350 Newton are sitting at the ends of 6-meter long seesaw. The seesaw is pivoted at its center. Where would a third kid sit so that the seesaw is in equilibrium in horizontal position? The weight of third kid is 250 Newton. Ignore the weight of seesaw. پدې کې دوا کډز په یو سیسا چې 6 میټر زمونږ سره د لینث دی او د دې پایوټ په سنټر باندې د دې دا ځای پایوټ دی د دې په اینډز باندې مطلب دا چې د پایوټ نه 3 میټر چې 6 میټر لانګ سیسا ده نو 3 میټره یو طرف ته شو 3 میټره بل طرف ته د پایوټ نه د فورس چې په کوم ځای لګي د هغه ځای پورې دغه ډسټنس ته موږ مومنټ آرم وایو نو دلته د دې په اینډ باندې یو کډ یو ماشوم ناست دی چې د هغه ویټ تاسو له درکړی دی 300 نیوټن 300 نیوټن په دې ځای باندې فورس لګي او دغه شان په دې بل سایډ باندې د دې 350 نیوټن یو ماشوم ناست دی د دو ډسټنس هم د پایوټ نه دا ډسټنس زموږ سره 3 میټر دی اوس یو طرف ته فورس زیات دی یو طرف ته فورس کم دی نو ظاهره خبره ده چې دا د زیات فورس والا سایډ به ښکته ځي او دا د کم فورس والا به پورته ځي مطلب سیسا زموږ سره په ایکویلیبریم کې نه ده د دې د ایکویلیبریم بحال کولو لپاره یو دریم ماشوم چې د هغه ویټ تاسو له درکړی دی 250 نیوټن په کم ډسټنس باندې کینی فرض کا دغه ډسټنس زموږ سره D3 او د دو ویټ یې موږ له راکړی دی چې هغه 250 نیوټن دی نو دا D3 موږ ته معلومول دي که دا F1 دا F2 شي دا D1 دا D2 دا F3 او دا فاصله D3 تاسو به ګیون ډیټا ولیکئ ګیون ډیټا کې تاسو له یو فورس F1 چې هغه 300 نیوټن دی او د ده لپاره مومنټ آرم هغه 3 میټر دی بیا F2 بل یو فورس تاسو له درکړی چې هغه 350 نیوټن دی او د ده ډسټنس D2 یعنی مومنټ آرم هغه هم زموږ سره 3 میټر دی یو بل فورس F3 یو ویټ درکړی چې هغه زموږ سره 250 نیوټن دی او ریکوایرډ موږ ته معلومول D3 د ده دا مومنټ آرم دا ډسټنس موږ ته معلومول دي د پرنسپل اف مومنٹ چې تاسو استعمال کوي چې د ایکویلیبریم په صورت کې زموږ سره کلاک وایز ټارک او انټي کلاک وایز ټارک دا برابري یا ایکولی اکارډینګ ټو پرنسپل اف مومنٹ
प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट زمونږ سره داسې دی چې کلاک وایز ټارک equal to anti-clockwise torques या sum of clockwise torques equal to sum of anti-clockwise torques. دلته clockwise زمونږ سره دا 350 نیوټن والا فورس چې دی clockwise ته وایي. نو د دې لپاره مونږه F2 اغستی دی او دغه شان د دې مومنټ آرم D2 اغستی دی. نو دلته تاسو F2 ملټیپلایډ بای D2 دا به زمونږ سره برابر شي اینٹی کلاک وائز دا 300 نیوٹن دای اینٹی کلاک وائز مومنٹ ورکي او دغه شان دا 250 نیوٹن چې دی دا هم اینٹی کلاک وائز ډایریکشن کې د روټیشن ورکي مطلب دغه طرف ته ټینډنسي. نو دلته زموږ سره دوه ټارکس دي چې هغه اینټي کلاک وایز دي د دې دوانو سم به موږ اخلو. نو یو زموږ سره F1 ملټیپلایډ بای D1 او پلس F3 ملټیپلایډ بای D3 دې کې زموږ سره D3 د پاره ویلو معلومول دي. نو دا F1 ملټیپلایډ بای D1 دا به زه دې سایډ ته راواړم نو دلته به ود نیګیټیو ساین دا ولګي. نو دا به زموږ سره شي F2 ملټیپلایډ بای D2 او ماینس F1 ملټیپلایډ بای D1 equal to F3 into D3. اوس دا F3 د دې سره په ملټیپلیکیشن کې دا چې دې سایډ ته راړو نو دلته به په ډیویژن کې ولګي. نو D3 به زه دې سایډ ته ولیکم equal to F2 into D2 minus F1 into D1 or divided by F3. بیا به ولیکئ putting the values. نو په دې کې values put کړئ. values زموږ سره F2 چې هغه 350 نیوټن دی ملټیپلایډ بای D2 چې هغه زموږ سره 3 میټر دی او ماینس F1 چې هغه 300 نیوټن دی او ملټیپلایډ بای D1 چې هغه 3 میټر دی او دا به ډیوایډ شي په F3 باندې چې هغه زموږ سره 250 یعنی 250 نیوټن دی. د دې کلکولیشن به وکړئ 350 لا په 3 کې دا به ملټیپلای شي 300 او 3 دا به ملټیپلای شي. د دواړو ډیفرنس به اول معلوم کړئ بیا چې څه انسر ستاسو سره جوړ شو هغه به په 250 باندې ډیوایډ کړئ نو ستاسو سره به انسر حاصل شي. او دا چې تاسو په کلکولیټر باندې د دې ملټیپلیکیشن او دا سبټریکشن ډیویژن دا وکړئ نو دا به زموږ سره 0.6 او ورسره میټر چونکې دا زموږ سره ډسټنس دی فاصله ده نو میټر یونټ ورسره ولګوئ. اوس راځو کوېسچن نمبر 5 ته. دې کې وایي 2 children push on opposite sides of a door during play. Both push horizontally and perpendicular to the door. One child pushes with a force of 20 Newton at a distance of 0.6 meter from the hinges and the second child pushes at a distance of 0.5 meter. What force must the second child exert to keep the door from moving? Assume friction is negligible. که friction مونږه اګنور کو نو دا وایي چې یو ډور
چې په دې باندې د اپوزیټ سایډز نه دوه چلډرن یو ماشوم دې له فورس دې طرف ته ورکوي او دغه شان بل ورله دې طرف ته فورس ورکوي. د دې فاصلې هم له د هنج دلته پایوټ په ځای باندې د دې دروازې چې کوم هنج قبضه لګېدلي دغه زموږ سره دی هغه پایوټ دی. نو د پایوټ نه چې څومره ډسټنس دی دغه ډسټنسز تاسو له درکړي دي. ډیټا به مونږ ولیکو ګیون ډیټا نیوټن فورس لګی په 0.6 میټر باندې. F1 زمونږ سره 20 نیوټن دی at a distance of 0.6 meter from the hinges. او د دې لپاره ډسټنس D1 0.6 میټر دی. سیکنډ چایلډ چې دی نو هغه په 0.5 ډسټنس ټو دا 0.5 میټر فاصله باندې فورس لګی او د ده دا فورس نامعلومه دی دا به موږ معلومو دا به ستاسو سره په ریکوایرډ کې شي. F2 دا انون دی. دلته هم پرنسپل اف مومنټ چې موږ استعمال کو نو د ایکولیبریم په صورت کې چې ډور نه یو طرف ته موشن کوي نه بل طرف ته موشن کوي نو په دغه صورت کې به ډور په ایکولیبریم کې دا باډي به په ایکولیبریم کې. نو د ایکولیبریم په صورت کې زموږ سره پرنسپل اف مومنټس دا دی چې کلاک وایز ټارک به د اینټي کلاک وایز ټارک برابر وي یا سم اف کلاک وایز ټارکس equal to sum of anti clockwise torques. خو دلته زموږ سره یو ټارک دی یو کلاک وایز یو اینټي کلاک وایز. تاسو به په سلوشن کې ولیکئ according to principle of movement. د پرنسپل اف مومنټس په صورت کې کلاک وایز ټارک equal to anti clockwise torque. F1 D1 کدا مونږه کلاک وایز واخلو نو مطلب دا چې F1 multiplied by D1 is equal to او دا F2 D2 د دې چې کوم ټارک پیدا کیږي نو هغه زموږ سره اینټي کلاک وایز شو. اوس د دې نه موږ ته F2 معلومول دي نو F2 که په دغه سایډ پاتې شي D2 دا ورسره ملټیپلیکیشن کړی دی خوا چې راړو دلته به په ډیویژن کې ولګي نو دا به زموږ سره F2 برابر شي د F1 multiplied by D1 او divided by D2. putting values دې کې values put کوي. F1 چې هغه زموږ سره 20 نیوټن دی multiplied by D1 چې هغه 0.6 میټر دی او divided by D2 چې هغه زموږ سره 0.5 میټر دی. دا ملټیپلیکیشن او ډیویژن د دې لپاره وکړئ. 20 multiplied by 0.6 and divided by 0.5 دا 24 نیوټن. دا میټر د میټر څخه کټ شو صرف نیوټن یونټ زموږ سره پاتې شو.
उस राजू क्वेश्चन नंबर 6 था. A construction crane lifts building material of mass 1500 kg by moving its crane arm. Calculate moment of force when moment arm is 20 meter. After lifting the crane arm reduces moment arm to 12 meter. Calculate moment. Question کې دا وایي چې یو کرین دی چې د هغې کرین آرم 20 میټر دی او دا 1500 کیلوګرام ویټ اوچتوي. نو په دې صورت کې ټارک معلوم کوي یا مومنٹ اف فورس دا معلوم کوي. نو دلته د ماس نه به تاسو ویټ معلوموئ، دغه به زموږ سره بیا د فورس په ځای باندې استعمالیږي او مومنٹ آرم تاسو له 20 میټر درکړی دغه استعمالولی شي. بیا چې کله وایي دا ویټ اوچت کړي نو د دې د آرم بیا کم شي، ریډیوس شي، څومره ته 12 میټر ته، بیا ټارک معلوم کوي. نو مومنٹ آرم 12 میټر شو او ویټ چې دغه 1500 کیلوګرام نه څومره ویټ جوړیږي دغه زموږ څه فورس شو. نو دوباره بیا ټارک معلومول دي. ماس ام تاسو له درکړی 1500 کیلوګرام. د ماس نه تاسو ویټ معلوم کړئ W = mg. نو ماس 1500 کیلوګرام او ملټیپلایډ بای 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر. دا دواړه تاسو ملټیپلای کړئ چې د دې نه زموږ سره ویټ معلوم شي، ځکه چې فورس په ځای به موږ دا ویټ استعمالو. کرین به دومره فورس په دې اپلای کوي څومره چې د دې میټیریل ویټ دی. نو 1500 دې سره 9.8 ملټیپلای کوي نو دا 14,700 نیوټن. دا زموږ سره ویټ دی یا هغه فورس دی کوم چې به کرین اپلای کوي. دلته تاسو له D1 درکړی دی 20 میټر. اوله کې د کرین آرم چې دی نو هغه 20 میټر لمبایي ده. نو په دې صورت کې به موږ ټارک معلومو. بیا که چېرې دا D2 چې هغه 12 میټر دا ریډیوس شي، د 20 میټر په ځای باندې 12 میټر شي، کم شي مومنٹ آرم. نو په دې دواړو صورتونو کې ریکوایرډ موږ ته ټارک 1 معلومول دي او دغه شان ټارک 2 معلومول دي. نو سمپل کوېسچن دی. فورس په دواړو صورت کې یو شان دی، دغه 14,700 د یو دپاره هم دی، د بل کیس کې هم دی، خو مومنٹ آرم ورته موږ په یو کې 20 او په بل کې 12 دا به مومنٹ آرم استعمالوي. نو ټارک زموږ سره برابري د F ملټیپلایډ بای D. که دلته ټارک 1 موږ معلومو نو F ملټیپلایډ بای D1. دا F سما 1 ونه لیکه ځکه چې په دواړو صورتونو کې زموږ سره فورس سیم دی او هغه دی 14,700 نیوټن او D1 20 میټر دی. نو دا 14,700 دا به ملټیپلای کوي، دا ملټیپلای کوي د 20 سره. $2 lakh 2,94,000 او دې سبا یونټ نیوټن میټر. بیا دویم ټارک 2 هغه زموږ سره F ملټیپلایډ بای D2. F بیا هم دغه 14,700 نیوټن دغه ویټ اوچتوي،
خو مومنت آرم هغه ریډیوس شو 12 میټر ته. نو د دې 14,700 سره اوس به 12 ملټیپلای کوي، نو دا به زمونږ سره 1,76,400 یونټ به ورسره نیوټن میټر دا به ورسره یونټ شي. دا درې کوېسچنې نومیریکلز تاسو پاتې شوي دا هم سالف شو. نن دپاره دا پوره ده. ویډیوز لازما لایک کوئ، چینل پښتو ټیوټر سبسکرایب کوئ، نوټیفیکیشنز آن کوئ چې هره ویډیو زه اپلوډ کوم او تاسو ته نوټیفیکیشن میلاویږي، نو ستاسو نه به ویډیو نه مس کیږي. پریویس ویډیوز که تاسو کتل غواړئ د فزیکس یا د میتھس دپاره چې کوم ویډیوز مونږ اپلوډ کړي دي، نو هغه تاسو په سرچ کې یوټیوب ایپ کې په سرچ کې تاسو پښتو ټیوټر ولیکئ. دغه چې تاسو سرچ کوئ نو تاسو ته به د پښتو ټیوټر کوم لوګو چې ده هغه به راواوړي. په هغه لوګو پښتو ټیوټر باندې کلیک کوئ. کوم پیج چې تاسو ته کولاو شي په هغه کې بره سر باندې لیکلي هوم ویډیوز پلیلیسټ تاسو کولاو کوئ. تاسو ته به کوم پلیلیسټ چې ما جوړ کړي دي هغه به مخې ته راشي. په هغې کې د 9th دپاره جدا پلیلیسټ دي، د 10th دپاره جدا دي. دغه شان په 9th کې بیا د فزیکس جدا دي، د میتھس جدا پلیلیسټ دي. نو هلته تاسو ټول ویډیوز کتی شئ چې کوم ستاسو ضرورت دي. تھینکس a lot. ډیر سټوډنټس، تاسو د اسانۍ دپاره د پښتو ټیوټر له اړخه په پښتو ژبه کې د 400 نه زیات ویډیوز اپلوډ شوي دي. دا ویډیوز د 9م او 10م جماعت د فزیکس او میتھس مکمل کورس کور کوي. تاسو کولی شئ چې د خپلې مرضۍ ویډیو وګورئ، خو یاد ساتئ چې ویډیو ضرور لایک کوئ او چینل پښتو ټیوټر سبسکرایب کړئ.